نبوت عقیده دا خلکو نن ایوا داسې عقیده جوړه کړه چې بس وایي چې بس دا هسې خبره ده، حالانکه د دغې عقیدې د ایمان سره تعلق ده. که ایمان څوک یې چې زه مؤمن یم، څوک یې چې زه مسلمان یم، دا به د ختم نبوت په عقیدې دا به کلاکداري په دې به ایمان لري. او دا څه داسې عقیده نه ده که دې عقیدې کې څومره هم مسلمان وي ټول عمر دا عقیده وي، لیکن یو ساعت یوه ګړۍ یو منټ څو سکنډونه او څو ساعتونه په دې عقیدې کې دا شک شبهه کې شوال او دې ته شک شوال یا ته شبهه پکې روغله یا دا عالي دوره شوال متزلزل شوال دې هر شان لوړه دې مسلماني لوړه دې ایمان. نو ختم نبوت عقیده دا لازمي ده، لیکن نن مسلمان دا دغه عقیدې نه خبر نه ده، دې ته د دې عقیدې اهمیت او فضیلت پته نشته ده. افسوس خبره ده، افسوس. ختم نبوت عقیدې باندې مو صحابه کرام او د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې وخت نه دې پر صحابه کرامو مسلمانانو او د ایمان والا خلکو خپل زړونه پیش کړي دي، خپل سرونه پیش کړي دي، خپل وینې بهولې دي او خپل زړونه په دې باندې پخه او مضبوط دا درولې دي چې به ختم نبوت لپاره موږ هر قسمه قرباني وکړو. صحابه کرام موجود، نبی علیه الصلاۃ والسلام موجود، د ختم نبوت منته ډکا اچونکي خلک وروړل، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکیل کړ. صحابه کرام لږی د جناب ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت هغه وخت کې دا مسله ارتي هغه خپل لشکار تیری او خلک صحابه کرام استی، څوک د مسلمه کذاب په صورت کې دا، څوک د اسد انسی په صورت کې دا، څوک د شجاع شرع نوجوانه پیغله د دې په صورت کې دا، څوک د طلحه صدی په صورت کې دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مفهوم دا چې مونږ بعد به دیش کسان داسې روشي دا به په درویغه د نبوت دا دا به د جلونو کذبون وي، دا به درویغزون وي او زه خاتم النبیین نه مونږ بعد بل نبی نشته. علماء لیکلي دي چې 24 کسان دا وسره داسې ولې دي چې دا د ختم نبوت دعا کړي، دا د ختم نبوت د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عہده د هغې ذات منته ډکا اچولې دو هغه کې یو هم نه پاتې شو. نن په دې وطن کې، نن په دې ملک کې دا خلک موجود ده، د معاشرې ساده وو هغه په ختم نبوت منته ډکا اچي، خو لیکن مسلمان دا لګیا ده دا نورو شیانو کې مبتلا ده، دا ختم نبوت نه خبره او کبه چې ته مولا سي بروشي دا خبره کوي وی چې موږ کوم مسلمانان یو، ته کوم مسلمان یې، خو صرف د ټول مسلمانۍ کفي نه ده. د دې عقیدې لپاره فایټینګ، د دې عقیدې لپاره جنګ، د دې عقیدې لپاره خپل جان مال تن دا قربانول دا لازمي دي. دې طرف ته هروشه مستفاده ده چې مسلمان د پاکستان کې مسلمان وي، دلته کې مسلمان وي، ولیکن دې عقیدې لپاره تو کړی چې صحابه کرامو خو قرباني هیر کړل او دا څه دی یو عقیده نه دو، دا دی وی پرټي عقیده نه دو، دا دی یو ګروپ عقیده نه دو، دا دی پورا مسلمانانو عقیده، خو لیکن مسلمان دا او د دې زمانه انسان دا دعا منته مسلمان او کچ دې ته وی چې دا مسله نو به هر سړی دا دعا کوي چې به زه پوخ مسلمان مونږ بل پوخ مسلمان شتانه او زه داسې چې بس سر چی ته رسیدل. هوګه افسوس خبره ده د کبه دي نه لکه د ختم نبوت پرې کې پاته وکړه یدي تو سوالونه په وکړه به دې ایمان دمردا چې کيو مرزایی یو احمدی یو قدیانی اغا د سره روشي د سره 15 منټه بس مباحثه کوي به دا جواب نشي دی، خو لیکن دعا دمره وټه
ملک کې وطن کې دا خلق روچک دي تو ته زور نشي پټه پټه لګیا دا پټه پټه لګیا دا خوري دي دا دی وطن دشمن دا دی وطن دی آئین او دستور دشمن دا دی جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کو ذات منته ډکا او دا د اسلام دشمن دی دا قدیانی دا مرزی دا د اسلام دشمن دا خلکو ته پاته نشته تو په لکه کې خلق شته تو په دغه کرک کې خلق شته دا تو په دغه معاشره کې خلق شته دا چې هغه خورشتي سره کړي ته خبر ته یا چې دالته دا شان او فتنه فساد خدا بندا دا خو د دنیا ګډ ګډ کې د څرنګه دا دعا کوله شي چې به دالته نشته دی وجنا مسلمانانو ته پیچار دي چې به دور شي پرټه پر دې چې مونږ وکړل بدای دې وکړلې سیاسي لیډرونو دې پر دې چې مونږ وکړل بدای دې وکړلې وخت ولګوال مال دې ولګوال ستړي دې وکړه ستومنه دې وکړه او ډېر خبرې دې وکړلې ډېر چارې دې وکړلې نو چې څرنګه دا خپل پرټه ته لګیاوي سیاسي لیډر ته لګیاوي نن جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې ذات ته پرا او د ختم نبوت ته پرا او دین اسلام ته پرا او د دې ملک آئین ته پرا د دې وطن ته پرا لګیا شه چې څرنګه سیاسي لیډر ته کمپینونه کول چې څرنګه د سیاسي لیډر ته وټونه غوښتل نن دا ختم نبوت ته پرا پرچار وکړه وکه جنون پاته دی ولګي وکه جذبه پاته دی ولګي وکه ایمان پاته دی ولګي لګیا شش پارس پزونه واکا کني اے مسلمانا ډېر غفلت کې پروت یې ډېر بل سوچونو کې پروت یې نن چې په کوم فلسطین او کوم شام د دغه مشمونو بچیو سره کېږي ان قریب خبره دا په توه روانه دو به تو بچی هداسي شهیدېږي به تو درې کول بچي تو د درو میاشتو بچي تو د مور خېټه کې بچي چې کوم حمل په صورت کې دي دا ټول به بدو منته دا وخت روان ده پاکستان کې د ختم نبوت پر دات نن خبره نه دو دا 1953 نه خبرې شروع دي یو تحریک چلےدل ما او تحریک مطلب دا وی چې دا مجری وسری وی تحریک مطلب دا نه وی چې دا باس په وزوي ورسه دا له وزوي کې ودرېدا تحریک مجری وی 1953 تحریک لاس زره مسلمانان لاس زره نوجوانان لاس زره کسانو خپل وینا لاس زره کسانو خپل ژوندۍ د دغه ختم نبوت ته پر هر کړي وا او ان شاء الله ثم ان شاء الله دا تحریک هغه وخت نه جوړیدا او چنن بیا هرچی بیا ان شاء الله قربانی دا نوجوانان دا موجود او دا چې څومره بوډاګون مشرون شزینا نرینا دا به ختم نبوت ته پر ان شاء الله خپل وینا وي